چونکه یو دی وخت کې کرنٹ ایشو یو مسله دا هم ده زمونږ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب د 2 ورځې مخکې یو تقریر کړی دی اور هغه کې دانسته طور باندې یا غیر دانسته طور باندې د صحابه کرامو عظمت اور د صحابه کرامو د ناموس خلاف داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه یقینا د مسلمان ځان ته ټیس رسوي اور زمونږ یو بڑا ډیر غټه اور جس کو بڑی بدقسمتی کہتے ہیں هغه دا هم ده چې زمونږ کم لیبرل او سیکولر طبقه ده چې کم د علماو او د طلباو د قرآن نه لرې خلک دي دوی چې کومه هیستري مطالعه کوي هغه مغربي کتابونه ګوري او چې کله ته د مغربي لیټریچر مطالعه کوي نو هغو صحابه کرامو ته ډېر په کم نظر نه ګوري ظاهره خبره هغه یهود او نصارا دي هغه صحابه کرامو عظمت نه څه خبره هغو مالي غنیمت ته لوټ مار وایي او چې کم سړی د جنگ نه پاتې شي هغه ته بزدلي وایي دغه الفاظ زمونږ وزیر اعظم صاحب هم استعمال کړي دا انتهایی قابل مذمت دي غزوه بدر اور غزوه احد د اسلامي تاریخ داسې روشن او روښانه دروازې دي بابونه دي چې دینه هیڅوک هم سترګې نشي پټوي زه د اسلام تاریخ نه بیانوم قرآن کې الله رسول دا یوم الفرقان ویلي دي فرقان ویل کېږي هر حق اور باطل میں تمیز کرنے والا غزوه بدر ته یوم الفرقان ویلي غزوه بدر شوی هم رمضان کې دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او بیا سره الله پاک فرمایي والفرقان چې دا د رمضان میاشت هم د فرقان میاشت او 17 رمضان مبارک کې د غزوه بدر جنگ شوی غزوه بدر شوی دویمه هجری کې اور یو روایت کې راغلی دی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې 313 صحابه کرام حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه فرمایي چې نه 315 وو اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې نه 314 صحابه کرام بنا بر اختلاف 313 314 یا 315 دا صحابه کرام او حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې موږ غزوه بدر نه ځکه پاتې شوی ومه زه هغه وایي چې ټول عمر کې زه صرف 2 غزواتو نه پاتې شوی یو غزوه تبوک نه او یو غزوه بدر نه غزوه بدر نه ځکه پاتې شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر جلدی کې اعلان وکړ چې د ابو سفیان قافله د شام نه روانه ده او مکې ته ځي موږ د دې لار ایسرو دې سره کم مال لیدا او نه ایسرو ندیو چې نه زه پاتې شوم اوس دا تعبیر کول چې غزوه بدر کې 313 نه کم پاتې شي دا ډرپوک او بزدل ولا یعذ بالله صحابه کرامو ته لقب اور سند الله پاک ورکړي دي اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تاسو ایمان وروړي نه صحابه کرام په شان ایمان دیو جن زموږه بدقسمتی ده د موږ اسلامي تاریخ پته نشته چې کله اسلامي تاریخ پته نه وي نبی موږ ته معافي ضمیر اظهار کول هم هغه ګران شي دیو جن زمو مسلمانانو بیا دی باندې زموږ د نوجوان طبقه خاص کر ینګ کم یوث جنریشن دی بیا یو غلط شیز اور غلط خبره دفاع کول دغه نه بیا زیات افسوس خبره ده یو سړی ګوره موږ طرف ته موږ ته 2 درجې دي 2 شیزونه دي یو طرف ته زموږ ته صحابه کرام پرته دي بل طرف ته موږ ته وزیر اعظم پروت دی ما د الله ذات باندې قسم دي د صحابه کرامو خپې سره لګیدلی ګر باندې داسې 1 کروڑ وزیر اعظم او صدور پاکستان قربان دي ستا پاکستان د سرو زرو د سپینو زرو جوړ شو خو چې د صحابه کرامو عظمت ناموس رسالت اسلام اور دین محفوظ نه داسې پاکستان باندې ته کوي څه وطن عزیز پاکستان ماته ډیر عزیز دی خو د صحابه کرامو د عظمت نه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د ناموس نه نه اور د دین اسلام نه زیات نه دا اسلام پاکستان مونږ حاصل کړی دی د پرو چې د اسلامي نظامي د اسلام محفوظ وي چې کله پاکستان کې اسلام محفوظ نه وي ندیو جن تاسو گزارش اور درخواست ده خاص کر سوشل میډیا ملګری تخپل یو سیاسي لیډر دفاع کوي کوي او چې کله د اسلام مسله راشي کله کم ځکه د ایمان مسله راشي بیا ډیر زیات احتیاط کوي د سینوي چې ایمان ته د خطر پیښ شي او د سینې ته د ایمان او د اسلام نه لاس وینځري ته پته هم نه دیو جن زما مسلمانانو هغه چې ارس ویلي د خپل اخرت دي الله به ورته تاسو کوي خدا دا کم از کم پکار دا چې کم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره راشي یا د صحابه کرامو عظمت خبره راشي به ډیر زیات احتیاط کوي د سینوي چې د کفر د دروازونو په یو دروازې ته رسیدلې پته هم درته نه
او دا خو یو صدر وزیر اعظم دی ما د الله ذات باندې قسم وي ټولې دنیا علماء کرام ښه دینداري خلک دي ټولې دنیا علماء کرام ټولې دنیا تابعین ټولې دنیا تابعین راجمع شي د یو صحابي د خپې سره لګېدلې خاورې برابر هم نه دي دومره لوی عظمت الله پاک ورکړی دی بیا ټول صحابه کرام را جمع کا 1,24,000 1,48,000 یا 1,50,000 روایت مختلف دي رضی الله تعالی عنه دا ټول را جمع شي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت د یو سره ته نشي رسیدي زما به خبره مې پوښتنه دا مراتب دي الله پاک مقرر کړی دي ما نه دي مقرر کړی الله پاک بیا ټول دنیا کې زیات مرتبه پیغمبرانو نه پس صحابه کرامو ته حاصله ده بیا صحابه کرامو کې ټول نه لوی مرتبه عشر مبشره پس بیا اصحاب بدر ته حاصله ده دومره لوی مقام الله پاک ورکړی دی دومره لوی عظمت ندیو جنا ډیر زیات احتیاط کول پکار دي چونکه وخت کم دی ان شاء الله کوم مکمل شو غزوه بدر تاریخ غزوه احد تاریخ دي کې چا شرکت کړي کم تر سره صحابه کرامو jihad کړي دي کم تر سره دوه قرباني نه کړي دی باندې ان شاء الله بیا تفصیلی خبره کو خو اوس فلال موجوده ما تاسو نه دا گزارش دي چې دا انتهایی حساس موضوع دی او چې کله حساس موضوع وي کم ځای باندې د ایمان او کفر فیصله کیږي هغه کې ډېر زیات احتیاط کوي بیا ډېر زیات علماء نو تاسو کې چې ما د دې وخت څه کول پکار دي الله رب عزت زموږ تاسو ایمان اسلام دین وطن عزیز پاکستانی عزت فرمای سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین